چې سړی ښځه څملی او سړی پرې د پاسه شي، دا طریقه راغلې ده. او دغه رنګې د ښځې چې کمې خپې دي هغه پرې راپورته کړی شي او سړی پرې د پاسه ورڅملي، دا طریقه راغلې ده په کتابونو کې. نو ته پوه شه چې د ښځې کوروالي ته زړه راپورته شو نو بیا به ته کوروالی شروع کړي. بعضې خلک یې ډایرکټ ښځې سره دغه کوروالی شروع کړي، دا نه دي کول پکار. په لومړۍ شپه باندې دا کوروالی دا د سور شی دی چې سړی کله سور کړي، او کتابونو کې راځي چې دا هغه ټایم کې کول پکار دي دا کوروالی چې کله د سړي هم سور برابري او د ښځې هم سور برابري. په واده په شپه هم دا ترتیب او د واده شپې نه بعد هم دا ترتیب کول پکار دی. ځکه چې کوروالی کې چې کله خفګان واقع شي، بعضې خلک په لومړۍ شپه باندې هغه اکثر جاړي غریبه سور نه برابر، نو بعضې خلک هغه ته دا مطالبه کوي او هغه نشي کولی ځکه چې هغه شرمیږي، هغه ډایرکټ داسې کلاو ماحول او دغه رنګه کلاو ګپ ډایرکټ سړی په لومړۍ شپه نشي ازادولی. نو علماو دا ترتیب یې قایم کړی دی چې په اوله خبره په لومړۍ شپه باندې سړی خبرې اترې وکړي، په دویمه شپه بیا لږ د محبت خبرې وکړي، په دریمه شپه بیا داسې یو بل ته خاندي را خاندي، دغه رنګې بیا په څلورمه شپه باندې بیا سړی د ښځې نه غاړه والي ښکلې را ښکلي کړي. نو په مزه مزه باندې ډایرکټ کوروالی کول دا ناخوښه وي. دې کې بیا وروسته غټې مسلې راځي. بیا لومړۍ مسله پکې دا راځي که یو سړی ډایرکټ ښځې سره په لومړۍ شپه کوروالی شروع کړي، نو که هغه وایي چې دا ښځه صرف د دغه دپاره ده، د کوروالي دپاره د نورو خبرو اترو دپاره نه ده، چې خاوند به صرف د ما نه خپل خواهش پوره کوي صرف د دې خبرو دپاره ده، هغې ذهن دا جوړ شي. بلکل دغه خواهش به هم سړی پوره کوي، په هغې له به په لومړۍ شپه ډایرکټ د ذهن نه جوړی چې هغه د دې دا ذهن جوړ چې لکه بس سړی خو صرف دقه یو مطالبې لکه نورو خبرو له خو نه کوي. ځکه چې د ښځې چې کوم درې غټ حقوقونه دي هغه یو دا دی چې هغې له به کور جوړی، دغه رنګې هغې له به کپړې راوړي، خوراک خرچه به پکې، او دغه رنګې درېیمه خبره دا ده چې د هغې به دغه کې خوراک سکاک دی، دغه رنګې کور دی، او دغه رنګې د بچو چې کومه خرچه ده سړی به هغه اوچتوي. نو دا خبرې ضروري دي. نو ډایرکټ په لومړۍ شپه کوروالی کول دا دغه رنګې جایز دي، سړی کولی شي. خو تاسو ته ما مخکې خبره دا وکړه چې د ښځې مور ته سړی وګوري جاړي خفه ده، طبیعت یې ټیک دی یا نه دی ټیک. سړی وګوري چې جاړي نو طبیعت یې برابر دی، دغه رنګې تاسو ګپ شپ هم لګوي او ته پوهېږي. اکثر سړی په اشارو پوهېږي چې هغه وایي چې موږ دواړه کوروالی وکړي، نو سړی بیا وکړي. خو سړی چې کله د ښځې مور خراب یا جاړي ډېره یا ډېره پریشانه یا ټینشن کي، نو ډایرکټ به کوروالی نه کوي که نه. ځکه چې که تا وکړو دغه رنګې څه فرق پکې نشته، څه ګناه پکې نشته. که خفګان ټیم کې هم وکړو تا د ښځې مور خراب وکړو دغه رنګې ټیک وو، خو که تا په خراب موډ کې دا کوروالی وکړو بلکل ستا دپاره جایز دی، کولی شي. خو دا دی چې بیا وروسته مسله جوړېږي. مسله دا جوړېږي چې ښځه به وایي چې دا وګوره دا دومره نه پوهېږي چې نه زما دې ټینشن ته ګوري، ګوره په لومړۍ شپه سړی ګپ شپ ولګوي. نو لږ د عقل نه کار اخیستل پکار دي. د زناورو په رنګې کار به نه کوو. زناور هم دا کار چې کوم ځای کې ته یو ځه میلاو شي یا دغه رنګې هغه غلط حرکت کوي ډایرکټ. نو سړي مور ته که ښځې مور ته دغه رنګې کتل پکار دی چې دې مزاج څرنګې دی. بیا دغه رنګې سړی چې دغه خبرې وکړي چې موړې برابرې، نو بیا به کوروالی داسې طریقې سره کول پکار دي چې ډایرکټ کوروالی نه دی کول پکار. تاسو ته ما وویل چې سړی اول مینې محبت خبره وکړي. کتابونه لیکي سړی اول غاړه والي، هغه د ښځې خواهش راپورته کړي، سړی غاړه والي یا دغه رنګې ښکلې کړي نور وغیره وغیره. دې کې تفصیل کې نه ځو، المختصر دا سړی غاړه والي ښکله راښکلې کړي، نو د هغې خواهش چې کله راپورته شي نو بیا کوروالی شروع کول پکار دي. نو ته به څنګه پوهېږې چې زه کوروالی شروع کړم؟ نو چې هغې کله دغه رنګې فردوخا خوش کړي یا دغه رنګې تا نه د جامو د ایستلو مطالبه وکړي یا هغه لاس راواچوي، نو ته پوه شه چې د ښځې کوروالي ته زړه راپورته شو، نو بیا به ته کوروالی شروع کړي. نو دا دی چې کله سړی خپلې ښځې سره کوروالی کوي، نو حدیثو کې داسې راغلي دي په کتابونو کې چې سړی ښځه څملی او سړی پرې د پاسه شي، دا طریقه راغلی ده. او دغه رنګې د ښځې چې کمې خپې دي هغه پرې راپورته کړی شي او سړی پرې د پاسه ورڅملي، دا طریقه راغلې ده په کتابونو کې.